أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سورة یوسف 12 سپارہ او په سورة یوسف کې 3 نمبر آیات ده. بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نحن من نقص بیانو عليك پتا باندې احسن القصص ډیر خیسته بیان بما اوحینا پدې وجه چې وحی شروع کړی د مونږ الیک تاته هذا القرآن د دې قرآن وان كنت اگر کویت من قبل مخکې د دین لمن الغافلین خامخدنا خبرنا. په دې آیات کریمه کې الله سبحانه وتعالی فرمایي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله سبحانه وتعالى فرمای اے پیغمبر موږ بیانو پتا باندې ډېر خسته بیان په دې وجه چې وحی شروع کړی د موږ ته د دې قرآن. د یوسف علیه السلام دی واقعیت احسن القصص ویل شوی دی ورته ځکه ویل چې د دې انداز انتهایی بلیغ دی انتهایی فصیح دی دې ترتیب انتهایی فصیح نو په دې مضمون کې چې کم خبرونه ورکړل شوي دي د یوسف علیه السلام په دې واقعه کې هغه بیخي رښتونی دي او کم نصیحتونه او د علم او د حکمت چې کمی ملغلرې په دې کې دي هغه د ډېر لوی کارواله او لوی قیمتي دي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي نحن نقص عليك موږ ته دا واقع ځکه بیانو چې تا ته مو د قرآن کریم وحی شروع کړی ده او د دې آیت په اخر کې الله سبحانه وتعالی فرمایي وان كنت من قبل لمن الغافلين. الله وی پیغمبر ته مخکې دې وحی نه خبره وي د یوسف علیه السلام واقعه ته نه و یاده او نه ته د علم چې د یوسف علیه السلام تیر شوی دی داسې واقعه پرې راغلی وه نو په دې ورپسې آیت کې هغه احسن القصص اوس هغه بیانوي ښایسته واقعه چې د یوسف علیه السلام واقعه شروع کیږي. نو الله تعالی فرمایي اذ قال یوسف کله چې ویل یوسف علیه السلام لابي پلار خپل ته یا ابتې پلارم انی رایت یقینا ما ولد 11 کوكبا یولس ستوري والشمس والنور والقمر وسپوږمۍ رایتهم ولد ما غلرلی چې ما ته ساجدین سجده کوونکي دي. اوس د یوسف علیه السلام واقعه شروع شوه. یوسف علیه السلام نسب داسې دی لکه مسند احمد کې حدیث نبی علیه السلام فرمایي الکریم بن کریم بن کریم بن کریم یعقوب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام دا شجر نسب دی د یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام چې کوم وخت کې خوب ولید په دغه وخت کې د یوسف علیه السلام عمر بعضې وایي 11 کاله بعضې وایي 11 کاله بعضې وایي 7 کاله د 11 کالو دا خبره دا کمزورې ده ضعیفه ده
امام سیوطي رحم الله ذکر کړی دی چې یوسف علیه السلام په دنیا کې 120 کال ژوند تیر کړی بیا وفات شوی. نو یوسف علیه السلام خوب ولید او بیا راغی خپل پلار ته خوب بیان کو. چې داغه پلار چې داغه په کامل علم باندې عقیده ساتله چې الله دې علم ورکړي او د خپل پلار شفقت ورته معلومو. نو سوچ وکړه چې دا خوب بیانوم که په دې کې څه نقصان د هغې نقصان د بچ کېدو کې به زما پلار زما مدد وکړي. نو یوسف علیه السلام خوب ولیدو او په دې خوب کې 11 ستوري ولیدله او نور او سپوږمۍ دی په خوب کې ولیده. وایي دا ماته سجده کوي. پلار ته یې دا خوب بیان کو. نو پلار ورته ویل چې دا 11 ستوري نه مراد دا ستارونه دي چې دا به تا ته سجده کوي او د نور او سپوږمۍ نه مراد د یوسف علیه السلام مور او پلار دي. هلته به دا سوال پیدا کېږي چې څنګه انسان ته سجده کول څنګه دي. د یعقوب علیه السلام په دین کې هغه وخت کې سجده کول جایز و. ان تعظیم سجده کول دا جایز و. او د سجده نه لکه څنګه چې موږ په دې مونځ کې کومه سجده کوو دا سجده نه هسې سر ښکته کول چې هغې ته انحنا ویلی کېږي. او د نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم شریعت موږ ته راوړی دی په هغې کې دا انحنا کول هم حرام دي. هلته خو جایز و په هغه زمانه کې د یوسف علیه السلام په دین کې. او نبی علیه السلام نه چې الله سبحانه کوم شریعت ورکړی کوم دین ورکړی په هغې کې په موږ باندې الله حرام کړی چې تاسو به انحنا هم نه کوئ. لکه په ترمذي کې حدیث نبی علیه السلام فرمایي انحنا به نه کوئ. انحنا دې ته ویل کېږي لکه یو سړی د انسان ته د تعظیم دپاره هسې دا سر ښکته کړي یا چا سره لاس میلوي دا سر ورته ټیټ کړي دې نه منع راغلی ده. داسې به هم نه کوې چې چا ته سر ښکته کړي نیغ ورته ګوره. بیا د خوب د لیدل 3 اقسام دي 3 قسمه خوبونه دي. په دې 3 قسمه خوبونو کې دا 2 قسمه خوب لیدل دا باطل دي فاسد دي هیڅ تعبیر نشته. یو قسم خوب هغه دی چې هغې ته حدیث النفس ویل کېږي. یعنې د ورځې د انسان په زړه کې یو خبره راشي بیا په خوب کې د شپې هغه وویني دې ته حدیث النفس ویل کېږي. لکه داسې مثال دی لکه چې د وټونو دور راشي نو دا خلک بیا دا خوبونه ډېر ییني دا ګڼه ګوڼه او دا وټونه موټونه پکې ییني دا بیا باطل خوب وي. یا مثلا ماشومان د ورځې کرکټ کوي یا غټ سړي کرکټ کوي چې کله د شپې وده کېږي نو هغه کرکټ په خوب کې ییني دې ته حدیث النفس ویل کېږي. دا باطل خوب دی هېڅ تعبیر نشته. همې مثال درکو. او دویم قسم خوب چې هغه د ملایکو خبره یا دا چې هغه ته رؤیت الصالحه ویل کېږي نیک خوب ورته ویل کېږي یعنې ښایسته خوب انسان په وویني د دې خوب بیا تعبیر راایستلی کېږي دا صحیح خوب دی. او دریم قسم خوب هغه دی چې هغې ته حدیث الشیطان ویل کېږي د شیطان د طرف نه خوب راشي یو ته اضغاث الاحلام ورته ویل کېږي ګډوډ خوب سړی ویني د دې بیا څه تعبیر نشته دې ته باطل خوب ویل کېږي فاسده. نو په دې 3 قسمه خوبونو کې هغې ته رؤیت الصالحه چې دې تعبیر راایستلی کېږي خو دا خوب بیا ته چا ته وی دا بیا هغه سړي ته وی چې کوم ستا خیرخوا یې هغه سړي ته به د خپل خوب بیانې. دې سړي ته به دا خوب نه وي چې هغه په تعبیر نه پوهېږي یا تا د غلط تعبیر راوباسي. لکه خوب چې څنګه تعبیر راویستلی شي نو هغه شان بیا کېږي. لکه وروسته به د یوسف علیه السلام په دې واقعه کې راشي هلته به انشاءالله تفصیل وکړو. نو خوب عقلمن انسان ته به خوب یا یو عالم ته ووایه چې تا د دې خوب صحیح تعبیر راوباسي
نو غلط سړی ته به د خوب نه بیانې اسنه چې غلط تعبیر در راوباسي. بهرحال یوسف علیه السلام خوب ولید او خپل پلار ته دا خوب بیان کو. نو ورپسې یاد کې بیا راشي چې یعقوب علیه السلام خپل د زوی یوسف علیه السلام ته چې دا خوب به د رون ته نه بیانې. الله سبحانه وتعالی فرمایي اذ قال یوسف کله چې یوسف علیه السلام له ابي پلار خپل ته یا ابت پلار ان یقینا ما رايت ولد الاحد عشر یولس کوكبا استوري والشمس والنور والقمر وسبغمي رايتهم ولد الماء ولرلي چې ما ته ساجدين سجده کوونکي دي ان دا استوري او دا سبغمي دا ولد ما ته سجده کوي. الله سبحانه وتعالى دې متصل بدې من دمك التوفيق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.